أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. سورة التوبة 9 نمبر آیات. په دې 9 نمبر آیات کې د مشرکانو او د کافرانو د هغې د جرمونو د ګناهونو وجه ذکر کېږي چې د دې وجه څه ده، او د دې خلکو سره چې صلح او معاهده بې فایدې ده او کار نه ورکوي او صرف جنګ یې حل لیده ولي، نو د هغې دپاره علتونه ذکر کېږي. الله تعالی وایي د دوی سره معاهده ځکه بېکاره ده او ایمان ځکه نه راوړي چې په دې کې دا قسم جرایم پکې دي، دا قسم خوشي عادات پکې دي چې اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا، اخیستلی د الله تعالی په آیاتونو باندې قیمت لږ، ثمن قیمت ته وایي، قلیل لږ. د آیاتونو پوره قیمت چې کوم دی نو جنت او د الله رضا ده، دی پوره قیمت دی. او د دنیا پیسې پې اخیستل که څومره هم ډېرې شي دا غونډه دنیا ولې نه وي، نو دا د آیاتونو قیمت نه دی، دا لږ شی دی، پوره قیمت یې نه دی. نو کافرانو د اسلام په مقابل کې پیسې اخیستلي دي، شرعي احکام مقابل کې پیسې اخیستلي د اسلام دشمنان جوړ شوي دي. یو قباحت یې دا شو. دویم فصدوا عن سبیله، نو دی بند شوي د الله تعالی د لارې نه. صدو چې کوم دی د ګرایمر په لحاظ باندې فعل متعدی او لازمي دواړه راځي. که فعل متعدی شي نو مطلب یې دا دی چې فصدوا عن سبیله، نو دوی خلک بندوي د الله تعالی د لارې نه. او که فعل لازمي شي نو بیا یې معنی دا ده چې فصدوا عن سبیله، دوی په خپله بندېږي د الله تعالی د لارې نه. نو دوه جرایم یې غټ ذکر شو، په آسماني دین او شریعت باندې پیسې اخیستل، او دویم خلک د الله تعالی د لارې نه بندول یا په خپله باندې بندېدل. د دې قباحتونو د ذکر کولو خلاصه دا ده، یو دا ده چې د هغه خلکو اعتراضونه او شکونه او امیدونه ختم شي چې کم خلک لا په تمه دي چې دې خلکو په خیري صلح ورسه پکار ده، ګزاره ورسه پکار ده، چې د هغې خلکو پوره اطمینان راشي چې دې خلکو کې داسې مرضونه پراته دي دې کې خیر نشته. دویم دا د مسلمانانو دپاره تعلیم هم دی چې مسلمانانو کافران چې کم د اسلام دشمنان وګرځېدو، صلح د موحدي خیال به نه ساتو او د دومره لوی عذاب شکار شو، نو د دې بل څه وجه نه وه، دغه وجه د الله تعالی بدني پیسې اخیستلې وي او بدن باندې په خپله باندې عمل نه کوو. نو دا مرضونه چې بچه کې هم را پیدا شي د مکې د مشرکانو غوندې کې انجام به وي، دغې شانته کې حال به وي. الله تعالی وایي انهم ساء ما كانوا يعملون، یقینا دوی ډېر بد دي هغه کارونه چې دوی کول، په دین او بشریت په مقابل کې پیسې اخیستل، د دین مخالفت کول، او دغه شان د کې په خپله باندې په دې باندې عمل نه کول یا خلک په دې باندې عمل کول ته نه پرېښودل، دا د ټولو نه بدترین کارونه دي. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، لا يرقبون دوی خیال نه ساتي فی مؤمن په باره د هیڅ یو مؤمن کې، یعنی مسلمانان خو پرې د وجه هلته کې د موحدي پابند پاتې نه شو، بلکې دوی د هیڅ یو مسلمان باره کې خیال نه ساتي الا د خپل ولی. د اسلام دومره پاخه دشمنان دي چې په مسلمانانو کې څوک خپله وي د هغه هم پروا نه کوي، په هغه باندې هم دشمني ورسره جاري ساتي، دغه تنګولو او په عذابولو کوشش پوره جاري ساتي. ولا ذمه او نه د وعدي، هېڅ یو مسلمان سره نه د وعدې خیال ساتي نه د خپل ولی خیال ساتي، او دومره بد اخلاقي کې چې په چا کې ورننوځي نو د هغه نه د خیر تمه کول عبث دي. نو په دې وجه باندې شرعي حکم یې دا شو چې مشرکان د جزیرة العرب نه وشړلی شي، لرې دي شي. واولئک، او دا کسان هم المعتدون، دوی زیاتې کوونکي دي، دا کارونه ټول زیاتې خورۍ کارونه دي، خراب کارونه دي. اوس د دې څلورو غټو قباحتونو ذکر کول نه وروسته د انسان عقل او فطرت به داسې وایي چې دا خلک دومره قبیح او ناکاره خلک دي، خپل ولی دوی نه پېژني، وعدې دوی نه پېژني، د الله تعالی په دین باندې پیسې اخیستلو باندې دوی نه یریږي او نه شرمېږي، په دین عمل دوی نه کوي، نو دې خلکو سره هېڅ ګزاره نه ده پکار، بلکې که دوی ایمان راوړي نه هم څه اعتماد پې نه دی پکار، دې ته ور ویل پکار نه دي، د انسان فطرت او عقل داسې وایي. نو دا یو قسم له د انسان په ذهن کې یو مبالغه او یو تجاوز باندې کې انداز جوړوي. الله تعالی دغه فکر د ختمولو دپاره فرمایي چې فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین،
یعنی دومره صفتونه یې ډېر خراب دي او واقع چې څو پورې حالت کفر کې دي نو د هېڅ خیال ساتلو قابل نه دي. لیکن د الله تعالی نظام دا د چې څوک مسلمان شي د مسلمان کېدو نه وروسته یې ګناهونه الله تعالی ټول معاف کوي، کوم چې په ډېرو احادیث سره ثابت دي. چاله اسلام او تحديب ما قبله، اسلام مخکینی ګناهونه ټول ختموي. نو چې ختموي نو مسلمانانو لپاره تعلیم د چې دومره لوی مجرمان توبه وباسي او د توبې نه وروسته توبه خو چونکې یو پټ شی دی، ښکاره علامات یې دا چې مونځ قایم کړي او زکات ورکول شروع کړي نو فاخوانکم فی الدین، د ستاسو وروڼه دي په دین کې. د مسلمانۍ څومره حقونه چې تاسو په یو بل باندې لرئ نو دا کسان هم به تاسو باندې حق لري، تاسو په دې باندې حق لرئ، تاسو اسلامي وروڼه شو. نو دې کې یو د خلکو هغه منفي جذبات چې کوم دي د هغې د راکمولو لپاره د آیات راغی، او دویم چې کوم دی دویم کافرانو دپاره ترغیب ده چې ایمان راوړئ. د دومره ناجایز چې ګړي د دې باوجود هم که تاسو ایمان راوړئ د مسلمانانو اسلامي وروڼه جوړېدلی شي. نو دغه دو فایدو دپاره د آیت الله تعالی ذکر کړو. الله وایي فاخوانکم فی الدین، نو دا هم ستاسو وروڼه شو په دین کې. ونفصل الآیات لقوم یعلمون، مونږ تفسیري بیانو آیاتونه داسې قوم دپاره چې هغوی پوهېږي. یعنی د آیاتونو نه فایده هغه خلک پورته کوي چې څوک چا ذهن کار کوي، څوک پوهېږي، او هغه خلک ته فایده نه شي پورته کولی چې کوم خلک په دې باندې ځان پوهولو کوشش نه کوي، ځان پرې نه پوهېږي. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، دا بل حکم ذکر کېږي د هغه موحدینو، هغه مشرکان چې د هغې سره عهد شوی و د جنګ نه کولو، هغوی د خپلې وعدې پابند پاتې شو. او آسماني شرعي حکم دا راغی چې څو پورې دوی په خپله وعده باندې پابند دي نو تاسې هم په خپله وعده باندې کلک شئ، جنګ به ورسره نه کوئ. موږ ویلو دغه دوه قبیلې یو بني زمره او بل بني مدلج چې کوم د خانه کعبې په خوا کې د عهد د دوی سره لیکلی شوی و او دوی په خپل عهد باندې کلک وو. نو الله تعالی حکم دغه راغی چې بس تاسو متکلک شئ د عهد د پوره کېدو پورې. دغه وخت چې کله سورة توبې د آیاتونه نازلېدل نو په دې ټیم کې د دوی سره د معاهده کې 9 میاشتې پاتې وي. نو دوی ټیم 9 میاشتې وغځېدو، یعنی 9 میاشتې به په جزیرة العرب کې اوسېږي، څوک به وباسي نه. اوس دغه خلک چې د دوی دا ټیم دومره اوږد شو 9 میاشتو ته ورسېدو، که د 9 میاشتو کې دنه الله تعالی وایي وإن نکثوا ایمانهم، که دوی مات کړه خپل قسمونه نه مراد هغه معاهدې دي چې کوم مسلمانانو سره کړي دي چې تاسو سره به جنګ نه کوو، ستاسو خلاف به له چا سره مرسته نه کوو. من بعد عهدهم، وروسته د خپل عهد نه. وطعنوا فی دینکم، عیبونه یې لټول ستاسو په دین کې. فقاتلوا، نو قتل کوي ائمة الکفر، یا مشران د کفر. د دې ځای کې نامعلومه دا شوله هر هغه سړی چې کوم په دین کې عیبونه راوباسي، د وعدې پابند نه په دین باندې اعتراضونه کوي، نو دا سړی چې کوم دی نو د قتل قابل دی او دا د هیڅ قسم معاهدې ورولۍ قابل نه دی. الله تعالی وایي که دغه موحدین هم وعده ماته کړله یا وعده نه ده ماته کړې په ښکاره باندې، لیکن ستاسې په دین باندې اعتراضونه شروع کړو چې دا حکم داسې دی دا هغسې دی، په هغې عیبونه راایستل شروع کړو. لکه ډېر مسلمانان چې کوم ګمراه شوي هم داسې کوي چې سود باره کې هغوی دلایل وایي په سود به آیتونو باندې اعتراضونه کوي چې که به سود به آیتونو باندې عمل وکړي او سود بند شي نو بیا به موږ اقتصاد داسې شاته لاړ شي او یورپ داسې سود کې مخکې لاړه، موږ شاته لاړو. او دا چې کوم دی نو اقتصادي ضرورت دی، د وخت ضرورت دی. د پردې خلاف هغوی اعتراضونه کوي چې دا انسان ما د جدید دور نه مخکینی دور پتر کې زمانې ته واپس کیږي بیا ترقی نشي کولی. هغوی دپاره دوی دلیل داسې وایي، هغوی وایي چې کوم خلک د شرعي پردې قایل دي، اگر چې دا خلک عیاش خلک دي، د ترقی مرقی والا نه دي، داسې خټکې استعمالوي، صرف خلکو له دوکه ورکوي. نو ترقی څه کار نشته دی، عیاش خلک دي، د دین دشمنان دي، فحش دي، شیطانان د په ذهنونو کې اثر انداز شوي دي. د پردې مخالفین داسې دلایل وایي، اگر چې ځان د ښکاره باندې مسلمانان هم وایي، مسلمانانو کې ځان شامل کړی دي. هغوی وایي چې فرض که د یوې علاقې آبادي 1 لاک آبادي شوله، نو 1 لاک کې چې کوم دی یا مثال په طور د یو علاقې 1 کروڑ آبادي واخله، 1 کروڑ آبادۍ کې دا نارینه او زنانه د بل په نیمایي باندې څومره نارینه تقریبا د زنانه مي، ځکه چې الله تعالی انسانان جوړې پیدا کړي. نو دوی وایي چې په دې کې دا 50 لک خو نارینه شو، 50 لک زنانه شمار کا، دا 50 لک زنانه شوي. دوی وایي زنانه خو تا په کور کې کېنولې، کار نه دی ویستلی، نو صرف 50 لک کسان پاتې شو. 50 کې وایي دا 10 بګي بیماران شمار کا، معذوره بیماران کمزوري شمار کا،
او بیا به کې دغه شان د یو 15 به کې ماشومان شمار نو وای تاسو سره په 1 کروڑ خلکو کې اله 15 لکه خلک د روزګار وای پاتې نشو در دوی اعتراض دی چې دې ځکه کې کوي نو طعن فی الدین دې ته ویل کېږي بدن کې د صعيبونه لټول د دې تفصیلی جواب د دې اعتراضونو دا دی اگر چې دا مقرر دین نه ده چې کوم کس موږ د شرعي پردې قایل یو موږ د زنانه او د معطل کې نستل قایل نه یو موږ د سنې دی ویل زنانه به معطل ناست کار بنه کوي موږ وایو زنانه به کار کوي خو د دروازې نه بدن نه کوي نو د دروازې نه چې کله زنانه د کار شروع کی نو سبا کور کې بتاته به یو ننګری ضرورت د تر پخله مکمل کوي د ننګری ډیوټي سنبالای ته د خزانچي ضرورت ته د خزانچي می ته د کور څوکیدار ضرورت د څوکیدار می ته د ماشومانو د ساتنې ضرورت د دای ضرورت د دای کار هم کوي او دغه شان د کې دا ټول کارونه چې کم دي نو دا یو زنانه سنبالای نو کپارس کا زنانه د کور نه وځي او دا دیاړو ته وځي دکاندارو ته وځي ملازمت ته وځي نو بیا به ټیک دغه کسانو ته پیدا کې کورلا په خلیل به مسوک ګوري څوکیداري له بهم ګوري ماشومان له بهم مسوک ګوري او دغه شان د خزانچي توپ له د کور نظام چلول له بهم مسوک ګوري په خپل خود ځان له کار لته وي نو د وی زنانه در بهر کول په وجه باندې ستاسو کور کې رسوم ملازمینو ضرورت پیښ او دا ټول ذمہوار د زنانه یوای سنبالای نو مونږ کله ویل چې دا معطل ناس ته دومره خلک زموږ سره بیروزګار شوي نه دي په دې طریقه باندې په دین باندې اعتراضونه کول دا بدن کې عیب لټول او کوم خلک چې بدن کې عیبونه لټای دا یوازې کافران نه دا د کفر مشران دي ائمه چې کوم دي ائمه دا جمع د امام ده امام مشر ته ویل کېږي قائد ته ویل کېږي نو مطلب دا چې په دنیا کې خوري کافران ګرځي لیکن کم کافران چې په اسلام اعتراضونه کوي در ټول کافرانو مشران دي او رسوم خلک چې بلارکی گمراه کیږي د دې په خبرو باندې گمراه کیږي د مشران شو نو چې کله دا پوزیشن چا اختیار د اسلامي احکام باندې اعتراضونه کول او داغي خلاف نشریات کول نو تاسو پوه شئ د کفر غټ مشران دي نو بیا الله تعالی وایي چې دغه مشران د کفر چې کوم دي د قتل فقاتلوا قتل کوي یا جنگ مکي ائمه الكفر د مشرانو د کفر سره انهم یقینا دوی لا ایمان لهم اس قسمون نشتر دوی د پاره دوی قسمون لا اعتبار نشته چې تاسو بدن اعتراضونه کول نو تاسو چې د قسمونو د وعدو سره نه دي د دې پابند نه دي لعلهم د دې لپاره ينتهون چې دوی د کار نه مني شي قاتلو قتال چې کوم دي قتال جنگ کوي وي قتل دا وجر ته ویل کیږي نو فقاتلو تاسو جنگ وکړئ دوی سره او دې د قوت کمزوري کوي چې دا روب ختم شي بیا اعتراضونه وسې پاتې نشي د دې مشرانو سره انهم یقینا دوی لا ایمان لهم اس قسمون نشتر دوی لپاره لعلهم ينتهون دې لپاره دې منشي دین کې د اعتراضونو د عیبونو لټولونه په دین باندې اعتراضونو د عیبونو په دې مسلمان اتفاق دی چې کافران چې څومره دي په علمي بحث کې د ادب او شرافت په میدان کې د مسلمانانو سره بحث کول شي اجازه ته شته چې د خپل عقیده وضاحت وکړي او په اسلام باندې ځان پیول لپاره هغه خپل دلایل وړاندې کوي خپل شواهد وړاندې کوي کوم شکونه دي وړاندې کوي زموږ دا شکونه دا شکونه دي خدای ټول د ادب او د احترام په میدان کې عیبونه لټول بدن کې د هیڅ چا د لپاره جایز نه دي څوک چې بدن کې عیبونه لټای اعتراضونه به کوي او شرعي احکام کمزوري ثابته ول غواړي دغه خلک د کوپر غټ مشران شمارل کیږي او د سره مسلمانانو لپاره جنگیدل چې کم دي فرض عین دي